د جامع ضیاء العلوم ډیر محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا ضیاء اللہ جان صاحب د دغه جامعه انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام طلباء عزیز په دغه مجلس چې شریک د دغه جامعه معاونینو د جمعیت علماء اسلام ضلع مردان امیر حضرت مولانا محمد قاسم دامت برکاتهم العالیہ د جمعیت علماء اسلام ضلع مردان د تحصیل تخبئی ذمہ داران او په دغه مجمع چې ناس په اسلام مینو غیرتمندو پښتنو مسلمانانو ورونو زه خپل جان پاره ډیره د سعادت خبره بولو چې د هغو طلبه کرامو په اعزاز کې چې نن علمی طویل سفر په اختتام باندې دوی په اعزاز کې د جامعه محتمم صاحب دو پارا د دغه پروګرام انعقاد کړی ده د دوی دستاربندي د حفاظ کرام دستاربندي نن په دغه پروکاره تقریب کې نن کیږي او ورسره دا خبر هم کول غواړم چې دا اعزاز هم پاکستان سره ده چې په دنیا کې ټولو نه زیات حفاظ کرام د وفاق المدارس زیر اهتمام زیر انتظام په دغو مدارسو کې تیاریږي او له شاته لسو کالو راسې بین الاقوامی ټول اعزازات وفاق المدارس العربیہ پاکستان دغ پاکستان ته راوړي دي د علماء کرامو په زراو تعداد سره دغو مدارسو نه علما د خپل علم تنده پرې کوي او چې دا الزام په مذهبي طبقې لګوي چې د جنکو تعلیم خلاف دی د جنکو اغو حقوقو خلاف دی چې کوم حقوق په مختلفو شعبو کې آئین پاکستان ښځو ته ورکړي دي زه هغو خلکو ته هم دا پیغام ورکوم چې پاکستان کې وفاق المدارس العربیہ تحت بنینو او بناتو په مقابله کې د بناتو طالباتو تعداد له بنینو نه زیات ده ښځو په نام باندې دلته
هغه ایجنډې پاکستان ته راروي چې د تاسو او موږ اسلامی تهذیب نشانوي، مشرقي تهذیب نشانوي. خو زه دو خلکو ته وایم چې د خپلې دغه ایجنډې نه دستبرداره سو، برات اعلان وکړو، یا به حق ښځې ته شریعت ورکړی وي نو په آئین پاکستان کې به موجود وي. په پاکستان قانون کې به دې ته هغه حق موجود وي، او که نه موجود چې یو وار ښځې ته شریعت حق ورکړی موږ ته نشاندهي وکړه چې آئین چې نه وي موږ به تر سره درج کوو، موږ به جدوجهد تر سره کوو. او که تا دا مقصد وي چې اسلامی تهذیب زه په مغربي تهذیب باندې بدل کړم نو واضح پیغام درکوو چې جمعیت علماء اسلام ورکرچو پورې زمدای وي په دغه وطن کې به مغربي تهذیب انشاءالله نشي را. تاسو علماء کرام یو، تاسو ته پته ده چې شریعت احکامات، حدود، تعزیرات دی انعقاد څرنګه کیږي، قرآن او حدیث کے احکامات و استنباط څنګه کیږي، یو اسلامی ریاست کې شرعي قوانین څنګه نافذیږي. او بیا تاسو مشاهده هم کړې ده چې په قومي اسمبلی کې په دغو درې نیمو کالو کې هغه قوانین مونږ تر مخه تیر شوي دي چې یو عام انسان هم غوږو ته ګوتې وروړي چې دی د ریاست مدینه نام لیوا و لمبردار دی. تاسو مشاهده کړې ده چې په سیالکوټ موټروې باندې یو ناخوشګواره واقعه وشوه. په هغې رد عمل کې د مسلمان قوم جذبات سړولو پاره دغو ناجایزو حکمرانانو یو بل قومي اسمبلی ته راوړی او هغ بل کې دا متن و چې کوم سړی د دغه جرم ارتکاب وکړي ریاست به دغه نر نامرده کوي. و شریعت خپل سزاګانې موجودې دي. اسلام دغو جرائمو پر خپل سزاګانې طے کړې دي چې یو وار ریاست مدینه نافذوي بیا په کار ده چې تا ته د دغو جرائمو سزاګانو ادراک هم وي او ته له شریعت نه هغه سزاګانې واخلې او خپل نظام حصه یې جوړه کړي. نو موږ یو مولوي صاحب ورته پورته سوی او ورته ویلی چې په دغه قانون کې سقم ده، که چیرې نر د دغه جرم ارتکاب وکړي آخو به نامرده کې، او که چیرې ښځې د دغه جرم ارتکاب وکړی نو څه به ورسره کوي. نو شرعي مسایل دي او موږ د دغه فکر خلکو سره هلته مقابله ده، د دغه سوچ خلکو سره ما هلته مقابله ده او دا خلک عمدن دغه قانون سازی هلته راروي او دا قوم مسلسل گمراه کوي. خو زه تاسو ته دا یقین درکوم او مخکې هم ما دا خبره کړې ده
چې د اسلامی قانون سازی په حواله سره الحمدلله چې په قومي اسمبلی کې جمعیت علماء اسلام همیشه الله رب العزت د دغه آیت مصداق ګرځولی ده چې کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. یہ حکومتیں اس بات کا تو کریڈٹ لیتی ہیں کہ ہم نے اسکولوں میں ناظرہ قرآن کریم کو شامل کیا، لوگوں کے اندر اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف ان کا یہ عمل اور کردار، اور دوسری طرف مدارس کی رجسٹریشن کو 3.5 سال سے بند کیا ہوا ہے. مدارس کے محتممین حضرات کو شیڈول 4 میں ڈالا جاتا ہے، مدارس کے اساتذہ کرام کو 4th شیڈول میں ڈالا جاتا ہے، ان پر کیسز بنائے جاتے ہیں، ان کو دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں انتخابات ہو رہے ہیں، وہاں ایک امام مسجد نے جمعے کے خطبے میں ووٹ کی اہمیت، کہ ووٹ یہ بیعت ہے اور اس کو اہل لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کے مخالف ایک وزیر، آپ بھی ان کو سنتے ہیں، پوری حکومتی مشینری، ذلی مشینری اس کے خلاف لگا دی کہ اس مسجد کو سرکاری تحویل میں لے کر اس مولوی کو اس مسجد سے فارغ کر دو. اور یہ ایک ضلع کا واقعہ نہیں، ہر ضلع کے اندر حکومت انتظامیہ کو مجبور کر کے مدارس کے اوپر دباؤ بڑھا رہی ہے. لیکن میں آج اہل مدارس کے اس مبارک مجلس سے صوبے کے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مرکز کے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس ایجنڈے کے تحت تمہیں اس ملک پر مسلط کیا گیا تھا، ہم نے پہلے دن سے ہی تمہیں حاکم نہیں تسلیم کیا، اور جو تمہارے اقدامات مدارس کے خلاف ہیں، مساجد کے خلاف ہے، علماء کرام کے خلاف ہے، تو پھر دلی دروازے پر ان علماء کرام کی اس تاریخ کو بھی پڑھ لو کہ جس نے جلتے ہوئے آگ میں خود کو دھکیل دیا لیکن فرنگی کے خلاف سر جھکانے سے انکار کیا. آج بھی ہم فرنگیوں کے ان نوکروں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کرتے ہیں. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت! زندہ ہے جمعیت! مفتی اسد محمود سے اور ہمارے اکابر اور اسلاف جن کے ذریعے ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم پہنچی ہے، ہمارے سیاسی محاذ پر بھی وہی اکابر ہمارے لیے سند ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور ہمارے انہی اکابر نے ہمیں اپنی خواہش کا بھی اظہار کر دیا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ میری خواہش ہے کہ دارالعلوم کا ہر تعلیم یافتہ سامراج کے محل میں شگاف کر دے. سو آج آپ نے افغانستان کے اندر بھی دیکھا کہ امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ افغانستان آیا، اتحادیوں کے سمیت آیا، لیکن ان خاک نشینوں نے اپنے وطن اور ناموس کی عزت کی خاطر، اپنے اسلامی جذبے کی خاطر افغان قوم کی آزادی کی جنگ لڑی، اس کے لیے جدوجہد کی، قربانیاں دیں. امریکہ اپنے غرور کو خاک میں دیکھتے ہوئے اپنے اتحادیوں کے ساتھ افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہوا. اور یہ آج میں اس پروگرام کے ذریعے اپنے حکمرانوں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اسی عقیدے کے علمبردار ہیں. ہم نے تمہارے آقا کو اس بر صغیر سے نکالا، اس عقیدے کے لوگوں نے آج کے سپر پاور کو افغانستان سے نکالا. انشاءاللہ تمہارے دن بھی قریب ہیں. 23 مارچ کو قائد جمعیت، قائد پی ڈی ایم نے پوری قوم کو دعوت دی ہے کہ ہم نے اپنے ان حقوق کے لیے جو شریعت نے ہمیں دیے، جو آئین نے ہمیں دیے، اور آج کے قابض حکمرانوں نے اس ملک کو بھی مقبوضہ بنایا، اس میں بسنے والے عوام کو بھی مقبوضہ بنایا. اس سے نجات کے لیے 23 مارچ کو ایک آخری وار اسلام آباد پر کریں گے، اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے کہ جب تک ہم اس قوم کے آئینی حقوق کو تحفظ نہیں فراہم کر دیتے. آج دنیا میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، پاکستان میں بسنے والے اقوام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. یہاں فرقواریت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں قوم پرستی کے نام کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جاتی ہے. خیاد وسات و ملگرو جمعیت علماء اسلام پدخ قیادت کہ پاکستان تمام سیاسی مذہبی قوتنا خپل قیادت پار د تاسو قیادت انتخاب کړی ده. د دغ قیادت په سرپرستی کې به انشاءالله په دغ وطن کې اسلام هم ګټو، پښتو به هم ګټو انشاءالله. تکبیر! آواز وباسئ، نعره تکبیر! قائد اشاره کوه، قائد اشاره کوه. تاسو وکتل چې موږ قیادت قائد بر صغیر موږ اکابر و اسلافو قائد پاکستان سے جمعیت علماء موجودہ قیادت تا موږ د یوې فرقې نمائندگی نه ده کړې، موږ د پاکستانی قوم نمائندگی کړې ده، موږ د امت مسلمه نمائندگی کړې ده.
او موږ د دغه نمایندګي او د دغه وکالت نه هیڅوک دستبرداره کولی نسي. مونږ ته په پښتو نام باندې نورې دوکې مه راکوو. دا قوم په پښتو کې مونږ ګټلی ده او په قانون کې مونږ ګټلی ده. نن که افغانستان کې یو اسلامی ریاست یو اسلامی امارت قائم ده نو تاسو وکتل چې امارت اعلان نه بعدې د ټولو سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړی چې رئیسو موږ تاسو سره هیڅ جګړه نسته. موږ د افغانستان باندې قبضې خلاف وو. رئیسو موږ سره په دغه خاورې چې نو قانون ورسره طی کو چې موږ او تاسو ټول په اشتراک باندې د افغان قوم ته یو داسې قانون ورکو داسې آئین ورکو چې هغه د شریعت دایرې لاندې وي. او جمعیت علماء اسلام د دغه دعوت تایید وکړه. خو تاسو وکتل چې دلته هغه خلک چې د اشرف غني تعریفونه به کول هغه په دې حواله سره په کار خدا وا چې دا خړ پړ مجاهدین چې شل کاله امریکې خلاف وجنګېدل فتح نه بعد دغو خلکو به جذبات څنګه وو احساسات به څنګه وو. خو دو هغو خلکو ته هم دعوت ورکړی چې امریکې او ناټو پاره به په افغانستان کې نوکریانې کولې نوکر په حیثیت به حکومت کوله. خدای وګړل چې دا قوم افغان قوم ده کېدای سي دا خلک به مجبوره وو. خو نن موږ دوپاره عام معافي اعلان کوو او عام معافي اعلان وکړی. بین الاقوامی دنیا ته دا پکار وه امریکې ته دا پکار وه مغرب ته دا پکار وه چې د افغان امارت اسلامی د دغه اعلان ته خوش آمدید ویلی وای. خو هلته قطر معاهدې نه بعد هم نوي نوي شرایط ورته ږدوي چې موږ سره به دا منو موږ سره به دا منو بیا به موږ تاسو تسلیموو. موږ به دنیا ته وایو چې دا افغان امارت اسلامی تاسو تسلیم کو. زه یوه پوښتنه کول غواړم چې قطر معاهدې باندې تا دستخط دی د طالب دستخط دی او هلته طالب تحریک طالبان په نام باندې نه ده یاد سوی امارت اسلامی په نام یاد سوی ده. تا چې یو وار دی تسلیم کړی چې دی امارت اسلامی افغانستان ده نن په کومې دنیا باندې خلکو ته دوکه ورکوي چې ترابې نه تسلیموو چې څو پورې دو ښځو ته حقوق نه یې ورکړي. اول حق د انسان لوږه ده اول حق د انسان صحت ده. تا د افغان قوم پیسې په امریکې بینکو کې منجمد کړي دي ته هغه د اخ قوم ته نه ورکوي. موږ نن بیا هم دنیا ته دعوت ورکوو چې رئیسو دا دنیا له خانه جنګي نه بچ کو افغانستان له خانه جنګي نه بچ کو. 40 کاله دغو خلکو په خپل وطن کې وینه او جنګونه لیدلي دي. رئیسو دغو خلکو په دغه دعوت باندې دو سره کردار ادا کو.
دا مظلوم قوم ده، دا مجبور قوم ده. نن دې ته د پیسې ضرورت ده، دې ته د صحت د علاج ضرورت ده، د خوراک ضرورت ده. او خپل قوم ته هم وایم چې چوره مله وسه کېږي انساني بنیادو باندې تاسو د افغان قوم سره تعاون وکړو. خو مجبوري دا ده چې کومو اقداماتو له وجې افغانستان دغه حال سوی چې حاکمان د بین الاقوامي سامراج غلامان جوړ سله. هلته یې قانون سازیانې د عوامو خواهشاتو خلاف وکړي. نن دا موږ حکمرانان 3.5 کاله راسې پاکستان آئین چې کومه قانون سازي کوي دوی خو وایي چې موږ په پاکستان کې 3.5 کالو کې چې کومه قانون سازي کړې ده ریکارډ قانون سازي مه کړې ده. په 74 کالو کې دومره قانون سازي په پاکستان کې نه ده شوې. خو تاسو دا هم کتلی دي چې ټوله هغه قانون سازي کړې ده چې کومه قانون سازي بین الاقوامي ادارو دو ته په لاس کې ورکړې ده. که هغه د فټف په مطالبې شوې ده، که هغه د IMF په مطالبې شوې ده، موږ دغو حکمرانانو ته وایو چې خیال کوه، پام کوه. پاکستان دا غیرتمند قوم تا ته ډېر مهلت درکړی. موږ دې نه بعد تا ته مهلت درکولو ته تیار نه یو. او چې کوم خلک د دغه حکومت خلاف دي پشت باندې ولاړ دي، خلک ورته اسټیبلشمنټ وایي، تاسو به پته نسته چې په کوم نام پیژنو. هغو خلکو ته هم موږ وایو چې په 71 کې پاکستان ماتېدلو بنیادي وجه دغه وه چې دا کوم نن په پاکستان چې ده. لږ په دا خپل ملک باندې رحم وکړه، لږ خپل په دا قوم باندې رحم وکړه. موږ آئین او قانون لاندې جدوجہد کوو. موږ توپک ته لاس نه ده ورکړی، موږ توپک لاس کې نه ده اخیستی. او پاکستان خلاف یا پاکستان په حدودو کې چې چا هم توپک اخیستی ده، جمعیت علماء اسلام او دا قوم خپل آئین سره او ریاست سره درېدلی ده. خو چې دا کومه قانون سازي ته نن کوي، پاکستان سیاست ته تباه کړی، پاکستان معیشت ته تباه کړی. دا ټول هغه عوامل دي چې دغو عواملو له وجې یو وار دا ملک مات سوی ده. موږ سنجیده سیاست قایل یو. دا علماء کرام د دغه ملک خیر خوا دي، دا مدارس د دغه ملک خیر خوا دي، د دغه ملک دا مذهبي طبقه دا د پاکستان خیر خوا ده، د دغه ریاست خیر خوا ده، د دغه قبیله او د دغه قوم آواز کتا د دغه غوږو ته نه تر رسی. نو تاسو موږ قیادت اعلان کړی ده انشاءالله چې مخامخ به 23 مارچ ته تا ته په پارلیمان مخ ته درېږو او تا ته به ترشو چې ته په کوم بنیاد باندې د پاکستانی قوم خلاف دا قانون سازی کوي. تا که سټیټ بینک قانون سازی کړې ده، تا که د فټف قانون سازی کړې ده. زه خپلو سیاسي قوتونو نه دا مطالبه کوم چې انتخابات ته به شاته جو، اول به موږ سره دا طی کوو چې دا ټوله متنازع قانون سازی به واپس کوو، دغو مدارسو ته به ازادي ورکوو. او مردان خلق، تخبی خلق، مذهبي خلق دي. دلته موږ مشرانو چې کومو اسلافو او اکابرو ذکر وکړلی، هغه اکابر
چې نن دلته په دې دنیا کې موجود نه دي خو هغه میراث دلته موجود ده هغه وارثین دلته موجود دي ان شاء الله چې دا کوم امانت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه اکابرینو دغه طلباء کرامو ته حواله کړه ده زه دعا ګویم درته تاسو هم موږ ته دعا کوو دا ټول قوم د دغه علماء کرامو ته دعا کوي چې الله تعالی دې دغه امانت لاد ساتلو تاسو ته توفیق درکړي الله تعالی دې موږ ته دغه امانت لاد ساتلو توفیق نصیب کړي زه د تاسو ټولو اکابرینو او د دغه خاورې اوسېدونکو دغو خلکو انتهایی شکر گزار یم چې همیشه زه د وطن ته راغلی یم د شهر ته راغلی یم تاسو کوم مینې اظهار او کوم محبت اظهار کړی ده الله تعالی دې د دغه محبت او مینې بدل تاسو ته تر نصیب کړي الله تعالی دې موږ او تاسو ته اسلام او د پاکستان خدمت کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین